الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر باب د بیان دغه احادیث کی چاغه راغلي دي په بار د دعای قنوت کی د سحر په مانځه کې کلام عربي کې قنوت ډېر معناګانې دي قنوت په معنا د عجز او انکسار سره هم راغلی دیم قنوت په معنا د طول قیام سره هم راغلی دی مخکې تیر شو یو ځای کې چې کثرت د سجود غوره دی او که طول قیام غوره دی حدیث کې د طول قنوت لفظ د طول قیام په ځای راغلی دیم قنوت په معنا د اتباع سره هم راغلی دی څلورم قنوت په معنا د انابت الی الله سره هم راغلی دی پنځم قنوت خاص دعا ته هم وایي چې کوم مانځه کې د الوتر لوستل کېږي خاص دعا دلته د قنوت نه هغه مخصوصه دعا مراد د پنځمه معنا باب د بیان د خاص دعا کې دعای قنوت کې په صلات الفجر د سحر په مانځه کې دعای قنوت به سحر مانځه کې وایي او که په وترو کې به وایي درې دعای قنوت دي یو د وترو دعای قنوت دی او یو د سحر مانځه دعای قنوت دی خود قنوت نازله ورته وایي چې مسلمانانو باندې عام مصیبت او تکلیف راشي او سحر مانځه کې دویم رکعت کې د رکوع نه وروسته دعا کوي لاسونه ځوړندي د امام او د مقتدیانو امام دعا کوي مقتدیان رو رو ځان سره امین امین وایي چې هغه ودرېږي دی وایي دې ته دعای قنوت وایي تاسو کله کړې ده مونږ به دوره حدیث کې کوله دوره حدیث په کال هلته سحر کې به کوله الله نو بیا داسې وکړي چې دویمه رکوع کې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد یا وی الله ما يهدنا فيمن هديت لږ وقفو کې مقتدیان رو رو وی آمین وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت رسته دعا کوي کم ځای کې چې مصیبت یا غزه نوم پکې یادای دې مسلمانانو باندې رحم وکړي تاسو په خبره پوه شئ کې په پوه شئ مونږ چې دوره حدیث کوله په هغه وخت کې افغانستان کې د دوه ډلو جګړه و یو ته ګلبدین ویل یو بل ته مسعود ویل نمونه موریدلی دي روس تللی و د حکومت د مجاهدینو په خپلو کې سره نښتې و اسلامي حکومت یې نه جوړ نو شیخ صاحب به ویل قنوت نازله به کوو هغوی له به یې پکې دعاګانې کولې د اتفاق تاسو یقین وکړئ بیا خدای پاک طالبان را پیدا کړم هغې ټیم کې 1994 کې بس په دې اخره کې اخر وخت کې جمی کې طالبان را په هغه ټول ختم کړو بس ملک ته ونیو اتفاق راغی به اتفاقی ختمه یا دویم ځل باندې چې امریکا رااله نو خلکو به قنوت نازله کاوه سحر مانځه نه وروسته به دا دعاګانې تاسو خو وخت د تکلیفونه په مسلمانانو نشته نو ځکه هم نه دي لیدلي که نشته دا که اوس مولیانو وکړه نو مقتدیانو سره جګړه کوي چې دا وابیان شوي تاسې پرې پوه شئ نو دې وجې نه تاسې نه دي لیدلي دا دې ته قنوت نازله وایي دا زموږ مذهب کې هم سحر مانځه کې جایز د دین علاوه د وتر دعای قنوت دا هم زموږ مذهب کې دی چې دریم رکعت نه وروسته
دریم رکعت دې چوکو او په دې کې بس وای الله وای انستعين صحیح ده. بیا د سراجي چې کم قنوت غوړه دی احناف دا قنوت غوړه کړی دی اللهم انا نستعين او شوافی اللهم اهدنا فيمن هديت غوړه کړی دلته دې حاشیه کې شته د ترمذی شریف حاشیه او نورو کتابونو کې دي چې غوړه دار چې جمع بین القنوتین سره کوي دواړه قنوت وایي. زه خو دوره حدیث نه دیر شي کلونه دواړه دوی قنوت وایم په دې 11 میاشتو او رمضان شریف کې بیا دواړه نه ویل کی ځکه ته خو وی تر په جمع یې نو ته امام ختم کړي مونږ ورپسې نشو رسولای اله دا یو وو تاسو په پوښتنه نه دا دواړه چې زده کوي او دواړه وایي دا غوړه خبره. دریم نمبر سحر مانځه کې دا ناقنوت نازله چې مصیبت را نازل شي او خلق قنوت کوي دا اتفاقی خبره. باقی په ټول کال کې د سحر مانځه کې دعای قنوت دا څنګه دی؟ امام شافعی رحمه الله فرمایي سحر مانځه کې په ټول کال کې دعای قنوت سنت ده او هغه وی په وترو کې دعای قنوت نشتا مګر د رمضان په اخیری 15 کې وترو کې به دعای قنوت د 15 ورځو د اخیری د رمضان کې وایي امام شافعی سے وایي نور په وترو کې دعای قنوت نشته. دعای قنوت د سحر مانځه کې د ټول کال د حادثه په وخت کې نه الکه په پوښ ازمن مذهب دار چې ټول کال کې دعای قنوت د پڅ کې وترو کې او د حادثه په وخت کې د سحر مانځه کې الکه په پوښ بعضی وای جنا په ټول صلات جهریو کې قنوت نازله ویلې چې د سحر نه علاوه نور ماخام او ماسختن مانځه کې او بعضی وای په پینځو منځونو کې ویلې شي. بهر تقدیر زمونږ مذهب دار د احناف چې د حادثه په وخت کې سحر مانځه کې سره دعای قنوت ویلې شي 400 ورځې او ټول کال کې په سحر کې دعای قنوت نشي ویلې په ټول کال کې په پویترو کې دعای قنوت وایي او شوافی په ټول کال کې په سحر کې دعای قنوت وایي او پویترو کې رمضان په 15 ورځو کې وایي بس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة بن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن شعبة عن عمرو بن مرة عن النبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعای قنوت ویلې د سحر او د ماښام په مانځه کې سحر مونږ کې به ویلې او د ماښام مونږ کې به ویلې. الباب عن علي وانس وابي هريره وابن عباس وقفات بن ماء بن رحزه الغفاري رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح واختلف علماء في القنوت في صلاه الفجر. عالمانو اختلاف کړی دی په دعای قنوت د سحر مانځه کې فرا بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وغيرهم غننه ده بعض اهل علم د نبی صحابه او د نور او تابعین قنوت په صلات فجر کې او هو قول الشافعي دا د امام شافعي رحمه الله مسلکم ده. ازمن مذهب دار چې سار مانځه کې ثابت دی خو منسوخ دی الکه دی حدیث کې قرآن خدا بیا منسوخ شوی. وقال احمد و اسحاق لا يقنط في الفجر عند الا عند نازلتين مگر د یو حادثه په وخت کې الکه په پوښي چې دا حادثه تنزل بالمسلمین په مسلمانانو باندې نازله شوی فاذا نزلت نازلتن فللامام يدعو امام د پاره پکای دي چې دعاګانې وکړي جيوش المسلمین د مسلمانانو د لخر ورپاره د مسلمانانو د لخر د پاره دعاګانې وکړي الکه په پوښي یا وخت کې کرکټ او امامانو په دعا کوله کرکټ کې دعا وکړي چې پاکستان کرکټ د انډیا نه وګټي. دا ملایان د کرکټ په وخت کې قنوت نازله شروع نه تاسو په پوښتنه کې په اللهم انصر فلانه کرکټي ته نصرت ورکړي په کرکټ تاسو یقین وکړئ یقین بخدای وکړي چې
دا فتوی چې کمی دي دا فتوی د ملایانو د سرکاري پالیسیو تابع شوي څنګه چې سرکاري پالیسی مولا فتوا پشان ورکړي تاسو یقین په خدای وکړئ چې د مسلمانانو لښکرو له پکې دعاګانې کوي فلسطین مسلمانانو له غزې د سیلابونه د زلزلې د مسلمانانو له پکې دا نازلې دي که نه حادثې دي دا چا خیال هم دی ته نشته والله که چا پروا هم کړي تاسو یقین وکړئ څه سیلابونه وړي او څو زلزلو ویوړل او څه چې کوم دی کاپیرانې نسل کشي کوي ټول نسل ختموي د لوږې او د تندې نه خلک مړه شو یقین په خدای وکړه دا د مسلمان پروا هم نشته دی چې څه کېږي بابن پی ترک القنوت په ترک د دعای قنوت چې کله نازله نه وي حادثه نه وي وایه وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشجعي قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب ها هنا بالكوفه نحو من 5 سنين فكانوا يقنطون قال اي بني محدث تا خدا دې صحابه پسې منځونه کړي بالخصوص علي بن ابي طالب سره د 15 کاله په کوفه کې منځونه کړي دي اکانو یقنطون دی بدوی قنوت ویری قال ای بنیا ای بچیا محدث دا نه وی شه دی په خوانو دی حدیثو کې چراغلی چې ونه وای دا په ابتدا کې و بیا منسوخ قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا معاونة عن ابي مالك الاشجعي بهذا الاسناد نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وقال سفيان الثوري من كانت في القدر فحسن وان لم يكن فحسن واختار ان لا يكن کچا قنوت وی بسار کې حسن دی او کوي نه وی حسن دی نو جواز خبره شو واختار الله يقنط ولم يرى ابن المبارك القنوت في عبد الله ابن مبارك قنوت في الفجر قائل نه ده قال ابو عيسى ابو مالك الجيد ابن سعد ابن طارق ابن اشيم ده ما جاء في الرجل يعتس في الصلاه سره په مانځ کې پرنجیو کی دا څنګه ده خیر دې پرنجې خو څومره چې طاقت بند کی او چې طاقت نه وشنو د په کې څه اختیار نشتا هیڅ ورپوچې ا د امام غنی په مسلک دا ده چې کله سره پرنجیو کی او الحمدلله وای نو مونږ نه پاسې دي او قبل سره الحمدلله وای یو دې په مانځ کې او يرحمک الله ورته وای نو مونږ پاسې الله کته څه په پوښي دا تشمی دا پرنجه د خدای یو لوی نعمت دی دې سره دماغ تازه شي سړی تک سکون راشي ستړیا ختم شي او دا د دې دلیل دی چې د سړی دماغ صحیح دی لیونی د پرنجه نه ورځي آدم علی السلام اول پرنجه کړ الحمدلله ویلی ملائکو ته يرحمک الله ویلی نو الله تعالی ته داستا استاد اولادی هغه طریقې کار د چې کله پرنجه چړې و پرنجه خده او تصاوب د شیطان نه د سویلی کول خپل چې واځي چې مخې ما کې دا سحر کې خوب غونډه راتنو سره تازه نو بیا غنه کوي چې سس پستی نو بیا هغه شي کی هغه خنه دی وای قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبي معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعكست وقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ما بمانځه کې پرنجه وکړ د سیمه چې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام چې منځو کو ان سره په مخې راوګرځو فقال من المتكلم في الصلاه دا مانځه کې چا خبره وکړي فلم يتكلم حدیث جواب ورنکړه چا خبره ونه کړی چې زوم ثم قال حسانيه من المتكلم من المتكلم دایم ځل چې من المتكلم في الصلاه فلم يتكلم هذا اچام خبره ونه کړي ثم قال حسان سبدریم ځل باندې من المتكلم في الصلاه فقال رفاعة بن رافع بن عفراء انا يا رسول الله قال كيف قلت څنګه دی ویلي قال دی وی قلت موت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليكم يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هغه ذات مې قسم چې زمانہ پس داغه په قبضه کې ده لقد ابتدرها بزة و30 ملكا ايهم يسعد بها
صد پاسه دیر شو ملیکو ورته منډې راوهلې چې کم یو به دا کلمه اوچتوي دومره یې خوښه شوه بېځا د دریو نه تر نهو پورې عدد مبهم دی صد پاسه دیرش ملیکې رالي هر یوې دا غوښته چې کم یو به دا اوچتوي وفي الباب عن انس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعه رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث رفاعه رضي الله عنه حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض اهل العلم انه في التطوع لان غير واحد من التابعين قالوا اذا قصر الرجل في الصلاه المكتوبه انما يحمد الله في نفسه ولم يوسع باكثر من ذلك. صرف الحمدلله په فرض مانځه کې ویلې شي ځان سره نور کلماتو اجازت نشته. دی صحابی چی ویلی نو شاید چی دے پا ما نفلو کیو بابن پی نسخ الکلام پی صلات کلام منسوخ شوه دے پا مانزے کی خبری باول جائز وی مانزے کی بے خبری اتری کولی بیا مسپرون میں مسئلہ دے کلام کرے و پی صلاح کرے اب لوڑ شوی وایا ورکسی قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا هشام قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله من خبري کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رستا یکلم الرجل منا صاحبه من کې به یو سړي د خپل ملګری سره خبرې کولې لا جنبي د سر تبو خاطبو تدې پورې چې هدایت نازل شو قوم لله قانتين ودرېږي الله تعجزي کوونکی امرنا بالسکوت من ته امر وشو په چپوالي ونهينا عن الكلام من د خبرونه منشو منسوخ شو باب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تكلم الرجل عاملا في الصلاه او ناسيا اعاد الصلاه وهو قول الثوري وابن المبارك وقال بعضهم اذا تكلم عاملا في الصلاه اعاد الصلاه وان كان ناسيا او جاهلا اجزا وبه يقول الشافعي. فهير هو يا جاهل عن الحكم اذا جائز ده الشافعي سے قول ده میں تقولون ویلی ما جاء في الصلاه عند التوبه توبه په وخت کې منځ سره ګناو کې توبه کوي او بیا منځ کې صلات توبه وا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن اسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني به واذا حدثني رجل من اصحابه استخلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يسلم زما ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه علی رضی الله عنه فرمایي زده سي سره چې د نبی اسلام په کوم حدیث وره د ماته به پیدا کوله چې څومره په خدای خوخه و چې ماته به پیدا و چې عمل به مې وکاو واذا حدثني رجل من اصحابي د نبی اسلام صحابه کې چې راته څوک حدیث بیان کی استحلبته ز قسم ورکوم چې دا دې رښتیا اورېدلې دا تاکید ته پای فاذا حلف لي صدقته چې کله ما ته قسم کې نزيد تصدیق وکړ وإنه شاندار حدثنا ابو بکر وصدق ابو بکر راته یو حدیث بیان کړ ابو بکر رښتیا ویلي دله خو د قسم ورکولو څه ضرورت نشته قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من رجل هیڅ یو بنده نشته هیڅ یو سړی نشته یذنب ذنبا چې کومه ګناه وکړي ثم يقوم بیا ودرېږي فیتطهر ځان صفا کړي او دسو ثم يصلي بیا منځ کوي ثم يستغفر الله بیا د خدای نه بخښنه وغواړي الا غفر الله له مگر خدای دې بخي ثم قرأ هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا کسان چې به حیايي کارو کیا ځان سره ظلم وکړي ذکر الله خدای یاد کی الى اخر الايه الله في الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس وابي امامه ومعاذ وواسر وابي يسر رضي الله عنه واسمه كعب بن عمرو قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة ورواه عنه شعبة وغير واحد ورفعه مثل حديث ابي عوانة ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا ايضا. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاه ماشوم ته به کله امر د مانځه کېږي چې ماشوم یې امر ورته د مانځه په کار د چې عادت شي او د اوو کلو چې شي خو بیا تاکید په کار ده چې د لسو کلو شي نو بیا یې وهل په کار دي
خدا منځ نفل دی او امام احمد ابن حنبل وایي چې لسو کلو نه بعد بیا منځ واجب شي. الله وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني وعن عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين وضربوه. خو خی ماشوم ته مونږ چې دی د وکړو او وی وهي په دې باندې چې ابن 10 لس الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ابو اسحاق صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه حديث حسن صحيح عليه العمل عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاه فانه يعيد. قال ابو اسحاق صبرة رضي الله عنه هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن اوسجه. چې سړی بیا اودس شي د تشهد نه وروسته تشهد وکړي او بیا اودس شي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ دلته هغه مسله ده چې لفظ د سلام فرض دی او که خروج بسن المصلی فرض ده. تاسو په خبره پوه شئ زمونږ مذهب خدا دی چې خروج په لفظ د سلام سره واجب دی او د امام شافعی رحمه الله مسلک دا دی چې خروج به لفظ سلام فرض دی. تکبیرها التحریم تحلیلها التکبیر او تحلیلها التسلیم. تسلیم لفظ راغلی هغه موږ جواب دا کوو چې دا خبر واحد دی او خبر واحد باندې وجوب نه ثابت دغه فرضیت نه ثابتي دغه فرضیت په دلیل قطعی سره ثابتيږي او خبر واحد خو دلیل قطعی نه ده ظنی ده او وجوب به ثابتي دي. نو موږ د تسلیم د وجوب قائل یو. البته خروج بسن المصلی فرض ده. الک سره بیا د څه شو تشهود کړه ده نو مونږ یو شو. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن انوم ان عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة اخبروا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث عن الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي وقد استربوا في اسناده وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا قالوا اذا جلس مقدار التشهد. دا خندان چې د عمدن بیا اودس شي نه امام صاحب وای مونږ وش او صاحبان وای مطلقاً چې بیا اودس شي که عمدن شو که غیر عمد پکې امام صاحب څخه ضرور وای چې به خروج بسن المصلی شکره چې عمدن نشي نو خروج بسن المصلی نشي دا کار ته به کې دخل نشته. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا قالوا اذا جلس مقدار التشهد واحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض اهل العلم اذا احدث قبل ان يتشهد او قبل ان يسلم عاد الصلاه وهو قول الشافعي. وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم اجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل والتسليم والتشهد احوال. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال اسحاق بن ابراهيم اذا تشهد ولم يسلم اجزاه. واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال ابو عيسى عبد الرحمن بن زياد هو الافريقي وقد ضعفه بعض اهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل. باب ما جاء اذا كان المطر فالصلاه في الرحال. چې کله باران بیا من پکور کې کوي جمع بیا پر خودل دا یو عذر دی د ترک جماعت لپاره. هغه صورت کې چې لاره کې خټي یا برېښناګانې زیات یا پشرق باران جامې د ټولې لمدي جمعه ته فاصله زیات ده. که پشرق باران نه یو څو ساس کې او توای چې کور کې منځ کوم نه دانه رسي صحیح ده. نو باران شرق باران یو عذر دی. خټي جامې د خرابي کې را غورځي کې پکې دا عذر دی. الله قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا زهير بن معاويه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. چا چې خو خینمن دیو کې پی رحلی په خپل ځای هر سړي په خپل ځای یا مؤذن لا پکار دی چې کله باران نو आवाज وکي الا صلوا في الرحال
سپیکر کې باواز کې الا صلوا فی الرحال خدای مو بخښه کورونو کې منځ وکړي. دا مسنون دي، دا ابو داود کې دا حدیث دی. وای عن ابن عمر وسمرة بالمدي عن ابي عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال ابو اسحاق جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رقص اهل العلم في القعود عن الجماعه والجمعه في المطر والطين وبه يقول احمد واسحاق قال سمعت ابا زرعه يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال ابو زرعه لم ارى بالبصره احفظ من هؤلاء الثلاثه علي بن المديني وابن الشاذ دوني وعمرو بن علي وابو الملي اسمه عنه ويقال زيد بن اسامه بن عمير الخزري. باب ما جاء في التسبيح في ادبار السلام. د مانځنه وروسته تسبیح ویل څنګه دي؟ تسبیحات الکه مونږ دوه قسمه دي، یو هغه مونږ چې وروسته سنت وي، بل هغه مونږ چې وروسته سنت نه وي. کم مونږ چې وروسته سنت نشته لکه د سحر مونږ او د مازیګر مونږ، نو په دې اتفاق دی چې تسبیحات او دعا د دین وروسته پکار. تسبیحات مختلف تسبیحات راغلی دی، احادیث معوذتین راغلی دی، یو آیت کرسی راغلی دا دعا، الله اکبر استغفر الله استغفر الله دا راغلی دی درې، اللهم انت السلام راغلی سلو، دعا راغلی د پنځه. الکه تاسو په پوښي بلا ډېر احادیثو کې ډېر سيزونه راغلي چې دا دوبره صلوات د مانځنه وروسته او د کوم منځونو وروسته چې سنت دي، نبی غوړه دا چې دا دعاګانې سړی د سنتونو وروسته صرف الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله وای، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا سنتو کی کور کې کوي که جمعات کې کوي او که جدا ځای کې کوي، در سره خپل اختیار. او بیا وروسته دعا او اجتماعي کوي کې انفرادي کوي. اجتماعي به لازم نه ګڼي، ضروري به نه ګڼي. او مقتدیانو له به نه وایي چې کښېنئ چې زه دعا کوم، دی به مخ را وګرځئ که څوک د مانځنه فارغ او خلاص به د سره اوچت کي، او که د مانځنه نه فارغ او یا تللي وو نو دی به ورپسې نه ویل که تاسو دعا له ولې نه ایسارېږئ. تاسې لازمه دې ته وایي چې ورته د خدای بیړه غر کړه دعا له ولې نه ایسارېږئ، مونځ هم صحیح نه دی، داسې څوک کوي داسې نه کوي، دې ته لازم. او خلکو له نه وایي چې خلکو له انتظار کوي مخ را وګرځئ او خلکو ورېږه چې دا خلک فارغ شي، دا اجتماع صحیح نه ده. هلکه مخ را وګرځوه. انصراف حدیثو کې شته چې نبي اسلام به مخ را ګرځاو ښي طرف ته یا ګس طرف ته. تاسو مشکات شریف کې هم ویلي دي چې انصراف به یې کوو. دا انصراف یې څه دپاره کوو؟ بعضې وایي دا انصراف به د کور د تلو دپاره کوو، تاسې پرې پوه شئ. او بعضې وایي د دعا دپاره به یې کوو. خو دعا ګورې اجتماع، دا اجتماع به اتفاقي اجتماع پیژنئ. بس چې تا مخ وګرځاو که څوک وت وردر لیل باب یې در سره لاس اوچت کړه نو ټیک ده، دا نه ده، دا اجتماع به پرې نه کوې. لکه دا بیا بدعت ته خبره رسېږي. صحیح ده. دا پنځپیریان زمونږ سره په همدې مسله کې اختلاف کوي. هغوی وایي سنت نبوي سره دعا نشته، اجتماعي نشته. لکه مونږ اجتماعي کله کړې ده؟ مونږ انفرادي کوو. اجتماعي خو دې ته وایي چې خدای مو بخښه چې ټول فارغه شئ که نه، دا بیا به دعا کوو. بریلیان همداسې کوي دا مرداران. هغوی وایي افغانستان کې دا رواج پخوا و اوس هم شته بعضې ځایونو چې امام مخ را وګرځوي بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی. دا مو اورېدلي تاسې؟ تاسو چا لیدلي دي؟ بس خلک وایي درود شریف اللهم صل، بیا وایي دعای خیر، دعا وکړي که نه، بیا وایي شفای بیماران او قرضداران خلاصېدل د قرضداران، که نه داسې الفاظ ورپسې جوړ کړي دي. بیا وزن یې جوړ کړی، بیا په اخره کې درېیمه وکړي او بدترقي اسلام او شکست کافرانو دپاره دعا وکړئ که نه. بس ایسته دعاګانې درې کوي. بریلیان یې کوي که نه دی؟ د هغوی کې خو ښکته بریلیان شته که نه دی؟ شته که نه؟ په سیپیان میپیان نه شته؟ رحمان بابا کې هم داسې کوي. نو دا اوس التزام شه. التزام دې ته وایي. التزام څه ښکر نه لري. التزام په ځان لازمول هم دغه شی. که دې ونه کړو نو پنجبیری درته وایي.
او چې کې پنځپیریان د تبیدتی وای او کنه کې هغه د پنځپیری وای امنګ لته چې پکا دي چې کله به کو کله به نه او بس خلکو لویل پکا دي چې دا ضروری نه چې چا سره ټیم ودی کې کنه بزان له او کنه بالکل مکه او دعا به منزل تکوم دعا به کور کې وکړو دا خو خبره نشته اول دعا کې بزان سره دعا وکړه هیڅ خبره نه ده امنګ هم خراو ګرځو که څوک پاره غي وای کو کنه پاره غنو ځان الله را ګورو دوته او بچ که څوک کو نو بس الله سو چت کې او که څوک په مانځي هغه په مانځي او که څوک دلی شیخ حسن جان سے ابراهیم الله په ماسپخین مون نرستا او د ماقام نرستا سنت نرستا دعا کوي طالبان بنا سوغی لبل کې سلنا سي ځای کړه سلنا سي مطلب دا چې دعا لمکه نه کې اسید تسبیحات کوي او ناس یې اعظم خراو ګرځوم او لاس موچت کو تاسو موچت کو دي کې سبدي نشته او کینای باندې چې کار پرې خېده چې تورې مونږ دا دعا وکړو مونږ هم پوره شي هلکه په عوام خو د ذهن دی چې تورې کې دا مونږ هم پوره شي چې دعا وکړو الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شاهد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن حسين عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم مالدار خلک منځ کوي او مونږ هم کوو او روزي نیسي او مونږ هم نیسو خو د دوی بل کار دی ولهم اموال دوی سره مالونه شته یوتقون غلامان آزادای ويتصدقون خیراتونه کوي او بس موږ نه خو دوی کار ډېر څه کنه پیدا رانه ډېره څه مونږ غرق مونږ دویم کوي او مونږ هم کوو روزي دویم نیسي او مونږ هم نیسي او دوی مالونه لګوي صدقې کوي او غلامان هم آزاد دا مونږ نه کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به تاسو بغیر کې په دې من سبقکم چې په اعمالو کې تاسو نه څوک مخکې شوي ولا يسبقكم من بعدكم او تاسو بغیر نه کې تاسو نه رښتې خلک چې دې څوک تاسو نشي ګیرولای تاسو به دې مخکې روان یې یعنی درجو کې به ډېر مخکې تاسو خبره پوه شئ چې بیا حدیث کې دا سیدی بیا د مختصر ذکر کړی دی بیا مالدار دعوا اورېده او مالدار به صدقې کول غلامان او دا شی شروع بیا د غریبانان نبی علیہ السلام تراغله و یا رسول الله خو دا وای نو موږ غوې درجه دا غوې بیا موږ نه بیا مخکې نبی علیہ السلام دې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا مال خو چې خلک ای دا خدای فضل دی چې خدای ورکړي لګای نو څه کوي وس خدای په کار کې کار لري دا شی کوي نو څه وای دا نماز کې شنو موږ څو الله الباب عن كعب بن عجرة وانس بن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر وابي ذر رضي الله عنهم قال ابو اسحاق سنة عباس دا عوام خوري خی مالدار روپۍ لګای کړه مولیان نه لګای مولانا یوسف بنوری رحمه الله بدر خسته خبرې لیکلې دي یوای دالی کړه دا چې د عوام پر کو باغوي جنت ته یو مونږ په دوزخ تاسو په خدای کې نو کې هغه څنګه مدرسې لور کوي په خنیت یو کوي چې دا د دین یو اداره د ترقیو کې دا علما جوړ شي دا زمونږ له ای په دین تر کې او د محتممان په خپل غیټه کې واچ د سیدا کنه دا ناغه خو جنت ته بلاړه غي نیت خو صحیح دی محتمم صاحب په چیرته لاړه هغه پر د جهنم ټیکټ صحیح ده دا ډیره بهترینه خبره ده مېداری کړی دا چې کوم مدرسه جوړه او د دنیا غرض دی نو آخرت دې خراب ده که دنیا کې سہولتونه ځان لټین او آخرت به خراب ده او که آخرت خوشالیا نزان له جمع کې او ثوابونه نو دنیا به خراب وي دا نشي کېده چې دنیا کې مزه او کې آخرت کې مزه کې دا دواړه نه الله قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه يسبح الله في دبر كل صلاه 33 ويحمده 33 ويكبر 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمد 10 خو د کېدو په ټیم کې لس او حمد لس کرته تکبیر لس ګورئ دته تسبیح فاطمی وای ما ته وګورئ د کېدو ټیم کې د قشان وای درې دېرش کرته سبحان الله درې دېرش کرته څلور دېرش کرته الله اخره کې لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تاسو وای دا د کېدو ټیم په دې عمل شروع کړئ
دا فاطمه رضی الله عنها ته نبی رسول الله کو درود شریف وی اللهم صل